قرباني دي ان شاء الله د دوی دا سیلري تنخواه به سره د ګورنمنټ سره برابرول ان شاء الله اوسو چې کوم ټیچرز دي ان شاء الله دوی ټول چې کوم دي هغه به سټیټ راکړي چې کوم سکول ټیچرز دي او تاسو ټول به چې کوم د ورته پرکلیټ کوي او د دې کو احترام کې ولې کوي او ځوان کشر ورو منیر هغه ډېر ځل متاثر شو هغه به ان شاء الله چې ټول ټیچر له انعامات ورکړي ان شاء الله तो शक्ल को वाले उनसे दरखास्त करता हूँ कारी निज़ार साहब की स्टेज अमीन साहब से दरखास्त है जो भी आ गए योशु जमाबला नसीब का सिस्वान निकल गए होना नील रास्ताब मुख्तला मार्च बलास तफरीक बदर पूर तक होना और लेकिन चिचुन पमरगी वरक्षी दास जो रख के ज़मान में बनी मिना तंबल पकड़स और शीरी तंबल पकड़स और शीरी सबाब गुरन साद गुतु प्रखरना यहाँ पर हमारा प्रोग्राम की जो आइटम थे वहाँ पर इख्तिताम पजीर हो गए हैं प्रोग्राम में जाते जाते अगर कोई जुमला कोई कलमा मेरी ज़बान से सख्त निकला हो जिससे इन असातिज़े किराम को और आने वाले मेहमानों के दिलों को ठेस पहुंची हो आपको बुरी लगी हो तो मेरे कदम के 260 जोड़ हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगने के तलबगार है अगर कोई जुमला मेरी ज़बान से इसी निकला हो जो परवरदिगार के आलम में गुस्ताखी के मुर्तकिब हो चुका हूँ तो उससे माफी का तलबगार हूँ अब तो जाते हैं मेरा से मेल फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी हमने तो दिल जला के सर आम रख दिया प्रोग्राम के बाद को आगे बढ़ाने के लिए मैं दावत देता हूँ इंतहाई मुकर्रम मुहश्शिम जनाब जमील शाह साहब को कि आगे प्रोग्राम का बाकी हिस्सा खुद संभाले जनाब जमील शाह साहब नावल पढ़ो शहीद इमाम मंत्री डेर करवानी जे जमुन सारे पढ़े प्रोग्राम की शरीकतों को और जमुन की प्रोग्राम का पंच के लेदाड़ी दोबारा को डेर ज़्यादा को नज़मा सरापाल नशरे जिसे द शायद मलगरी शुक्रिया अदा को जो योजन का जमुन चिकम डियर पेरेंट्स की दावूम शुक्रिया अदा को कम चिकोलाली मशमान रागली और कम जमा मत तपस्याई माने कम इल्मी शख्सियत कम सियासी शख्सियत और कम दिन से रिलेटेड हालत थी दावूम जो डेर ज़्यादा शुक्रिया अदा को और खास तौर पर माने द खैबर न्यूज़ नुमाइंदा अली खान शरपावर और करीमो यो मलबे करीमो अबू यो पल असलिया दावो चैनल है दावो मेरे शुक्रिया दावो मां चेहरा जमुन के प्रोग्राम की शरीकतों को और जमुन का प्रोग्राम चेकम लेने खान के देर जात सेवा को जब सा अली खान शरपाव पास तुम कराची और दखल ख्यालात में साल की अली खान शरपाव दूर से पाल पकड़ दे मंगा मुख्तसर वक्त वो कहते छियो माशूम राजी د مور د پلار په حواله باندې شعري کوي دومره کبوره ماشوم نو دې ماشوم تربیت دغه مایک ته ودرول او په دغه مایک د دومره ګڼو خلک وړاندې خبرې کول داسې وړه خواري نه وه دا ډېره غټه خواري وه بیا دا کومه ټایم نو چې پیښ وه نو دې سره دغه میډمانو او دغه استادانو ډېره زیاته خواري کړې وه مونږ خو لږ وخت خوند او مزه واخیستله خو زه د دغې استادانو دغه خوارۍ ته خیرات تقسیم پیش کوم او یقینا زه خپله ډېرو غټو غټو ادارو ته تللی تقریبونه مې کتلي دي سټیج ته رابللې شوي یم په سټیج مې خبرې کړي دي خو نن دغه ماشومانو چې په دغه مایک باندې بغیر کاغذه په کوم انداز کې تقاریر وکړل دغه تقاریر چې کوم دي دا دوی د زړه نه وکړل دا ګوټه نه وه دا د دوی تربیت و د دوی ذهن سازي وه چې په کوم انداز کې دغه ماشومانو تقاریر وړاندې کړل نو دا د دوی قابلیت و دا د دوی ټیلنټ و او دا د دوی سره د دغه استادانو خواري وه نو زه د دغه استادانو ډېره زیاته مننه کوم موږ څو څو سکولونو ته لاړو داسې تقریبات ګورو پرون موږ او ناظم الله صاحب د یو تقریب کې وو بور شوي وو چې یاره او ما بیا په هغه سټیج هم وې او برملا مې وې چې تاسو صرف ټایم پاسي کوئ
صرف وخت تېرې کوئ نو دا نه وي پکار. خو نن چې په دغه شکول پبلک سکول کې ما څه ولیدل، دا به زه مخکې وړم، دا به زه مخکې په نورو تقریباتو کې دې ذکر کړم او دا به زه په ټولګي کې ویم. چېرې په شکول خاوره باندې داسې استادان شته او بیا داسې سکولونه شته او بیا شکول پبلک سکول کې داسې ماشومان شته چې هغه زمونږ د مستقبل یو ډېر ښه وګړی وتی شي، خو بدمرغي کم ځای کې ده، جاهلیت من کې کم ځای کې دی. دا نن چې کومو جینکو، کومو بچو، کومو خویندو په دې سټیج باندې تقاریر وکړل، دا چې مخکې لاړ شي نو موږ دوی ته مواقع ورنکړو. موږ وایي خور لور چې کومه ده د بل ته کوره ده، څه نه پرې خواري کړو، څه نه پرې سبق ویل، خو د بل ته کور هم ده او یا بل کور ته لاړه شي نو هغې کور خلک هم دا خواست دی چې دغه بچی تپوس وکړي چې دې په سکول کې انعامونه اخیستل، دې په سکول کې تقاریر کول، دې له زه ولې موقع نه ورکړو. نو نن زه د شکول په دغه انقلابي خاوره باندې په شمالي اشنغر کې چې دلته کې ډېرې غټې غټې خستې پاتې شوي دي، خو په سړو کې خو چې زه وګورم نو داسې یو خور یو بچی ما ته مخې ته نه راځي چې نن پالا څوکۍ باندې، پالا پایې باندې هغه کار کوي، هغه خدمت کوي. زه هرګز دا نشم ویلی چې دلته کې ټیلنټ نشته، چې دلته کې په دې ځوانانو کې او په سړو کې کوم ټیلنټ دی نو هغې نه یو په دوه چې کوم دی نو زموږ په دغه خویندو کې او په دغه بچو کې دی. هغه نن موږ وکتل خو موږ موقع نه ورکړو. نو جدید دور شو، دا ذهن سازي او دا ذهن به بدلو. جینۍ ولې په ویډیو راله، جینۍ تقریر ولې میډیا ته راغې، جینۍ چې کوم دی په سټیج باندې ولې تقریر وکړو، دا خبرې به بدلو. نن موږ په 400 کې جوړ کړو او زموږ په 400 کې 8 جینکې، 8 خویندې، 8 مېرمنې نن اسسټنټ کمشنرانې دي په دې 400 کې. او نن هغوی چې کوم دی د تجاوزاتو خلاف، د غټو غټو مافیا خلاف چې کوم دی هغوی اپریشن وکړئ، هغه هم د چا لور ده، د چا خور ده. نن د لاهور د یو اسسټنټ کمشنر راځي په 400 کې ډیوټي کوي، ښه پایا کې، ښه په پرده کې. دا ما چې دلته په دې سټیج ته کومو جینکو دا تقریرونه وکتل، په کوم انداز کې چې موږ ته تقریرونه وړاندې کړل، د دې نه زه قابلې جینکې چې کوم دی نه وینم. عمده جینکې چې کوم دی دا به سبا موږ بندیوانې کړو، د دې نه به یا ټیچره جوړو او یا به ورته چې نه دا دوی چې مخکې ځي او دوی به مخکې نور څه زده کوي. نو دې کې زه پلارانو ته وایم، زه میندو ته وایم چې په بچو باندې تاسو سبق وایئ نو سبق به تر اخره پورې وایو. هغه سبق چې کوم دی صرف د هغوی د زړه نه پورې محدوده مه ساتئ. هغې چې کوم زده کړه وکړه پکار ده چې هغې زده کړه هغه نورو خلکو ته ورکړي او هغه د دې ملک او قوم خدمت وکړي. هغوی مخکې پرېږدئ چې هغوی نوکرۍ وکړي. زه تاسو ته ډېر ضروري خبره په دې ځای کوم چې پرون موږ په یو ځای کې یو تقریب کې خبره کوله، یو اسسټنټ کمشنر، یو اسسټنټ ډایرکټر بیت المال چې کوم دی هغه تقریر کوم، په تقریر کې خبره وکړه وي زما مکلي کې د یو نوي ځای اسسټنټ کمشنر شو. یو هغه پلار چې سسکوره به وخله، د سسکورې والا مزدوري سري 400-500، نن د هغې لور چې کومه ده ججه شوه زما د کړېور، نن هغه لور پلار ته وایي چې مزدوري به نوره نه کړي. همدې خبره درته کومه څه زړه خبره درته کوم. نن زما په مندڼي او په ډکي او په دې علاقو کې څومره سیول ججانو لګېدل، په دې لږ وخت کې MTS یې پاس کړ، قابلیت و پکې، شپارس نو پیسې نه ده ورکړې. ولې زما خور او بچی چې کومه ده مخکې نه شي ختلی شي خو موږ موقع نه ورکړو. نن په سپورټس کې زما د دې 400 بچی چې کوم دی په نیشنل کچه لوبېږي. ولې چې مور پلار ورته اجازت ورکړې دی، استاد یې صحیح تربیت کړی دی. نن به موږ نیتونه صفا کوو. نن چې موږ خپل کور کې لور او خور ته په کوم نظر ګورو، پکار دا چې په سکول کې او په بهر کې موږ هغه لور او خور ته په هغه نظر باندې وګورو. یاره سکول ته ځي، سکول کې به ورسره څه کوي، استاد به ورته په کوم نظر ګوري. د استاد به یاره د استاد تربیت شوې وي،
دغه استاد چې د سکول ته راغلی دی هغه قوم جوړوي نو چې هغه قوم جوړوي نو هغه به لور او بچی ته څنګه په غلط نظر باندې ګوري دا ټولې هغه خبرې دي چې موږ ذهن سازي پکار ده موږ ډېر په کم اوبو کې پراته یو ډېر کم سوچونه لرو نن شمالي اشنغر په تاریخ باندې موږ خبرې کوو چې انقلابي خوره ده دلته کې دا خلک چې کوم دي د خانزم سره د مختلفو طبقو سره چې کوم دي جنګېدلي دي خو موږ کله هم دا نشو ویلی چې د شمالي اشنغر خور او لور چې کومه ده نن په اعلی پایې باندې ناسته ده او نن د ملک او د قوم خدمت کوي هغې کې کمزوري چې کومه ده د والدینو ده د دې ځای د معاشرې ده ګینې زما خور او لور د شمالي اشنغر دومره ټیلنټ لري چې هغه په بله سیمه کې زه دومره پورې ټیلنټ نه لرم نو زما به تاسو ته خواست وي چې په خپل لوریانو بچیانو باندې سبق ووایې هغوی له مواقع ورکې او هغوی ته په ښه نظر باندې وګورئ معاشره چې کومه ده دا دومره ظالمه نه ده چې څومره منګه ظالمه جوړه کړې ده او زه هغې لور او خور ته هم ویم چې ستاسو کوم ځای کې هراسمنټ کېږي یا څوک درته په بد نظر ګوري سترګې ورته برندوي نن 52% زما مل چې کوم دی په زنانو باندې مشتمل دی نن چې کوم دی د نورو سیمو زنانه چې کومې دي هغه زمونږ د ملک او د قوم خدمت کوي دلته کې موږ ولې نه کوو دلته کې زه یو ضروري خبره کوم دلته کې سالار محمد علي نوم یادېږي نن د هغه زوی چې کوم دی زمونږ د تحصیل او زمونږ مشري کوي ته یو لاندې طبقې سره تعلق ساتي خدمت یې کوو دغه ځای ته راغلی خو زه درته خپله خبره کړم ما به دې شکور ته په سیکل باندې اخبار وروړو دلته به چې اخبار نه پېژنده نن هم زموږ دغلته ایجنسي ده ما به په دې علاقه کې پیدل د آیسکریمو ګاډې چلو زه فخر کوم په خپل ماضي باندې دې 400 کې داسې ګراوند نشته چې زما په نوم باندې په هغې ټورنامنټ نه دی وتلی په دې 400 کې او په دې ځای ټایم چې وړوکې انټروډکشن مې دا دی چې په سوشل میډیا را نه په یوټیوب څوک زیات فالوور لري نه په فیسبوک باندې د خپلو خدماتو په وجه باندې الحمدلله دومره ایوارډونه مې اخیستي دي دومره په دلته کې په 400 کې چې کوم افسر دی او کوم ځای کې فنکشن وي الحمدلله چې الف خان شیرپو به کې نه وي هغه فنکشن به نیمګړی وي خو په یو ټیم باندې موږ یو فنکشن اټینډ کولی شو دویم نشو اټینډ کولی یو نن سبا دور د سوشل میډیا دی دا صرف د سوشل میډیا دی نو دا صرف دی بچو ته دا وایم چې دا ټیم ډېر زیات قیمتي دی د پلارانو خواهش دی او ستاسو مرمانو چې په ما باندې په پبلک سکول کې سبق وایي خو دا خپله چرګ هسې کړمیزونه وي زه د دې ځای نه بچې چې کوم دی 400 او بل ځای ته لېږم راشه شکور پبلک سکول ته راوله او د شکور پبلک سکول دا ټیلنټ وګوره خو دا ښودلی شوي نه دی دا به موږ څنګه ښایو نن بچی راله په سټیج باندې تقریر کوي یو ډېر ښه انداز کې تقریر کوو دا تقریر به په دغه سوشل میډیا په ټي وي په ریډیو باندې مخکې ځي په دې باندې به خلک فخر کوي هغه طبقه تنقید کوي چې هغه جاهله طبقه ده برملا یې ویم هغه طبقه په دې باندې تنقید کوي هغه طبقه چې هغې سره خپله هنر او تعلیم نشته بچو دا تعلیم چې کوم دی دا یو هنر دی کله هم دا مه وایه چې یاره ما ته به نوکري میلو شي او که نه دا هنر دی روچتېږه ما ته پته نه وه چې زه به الف خان شیرپو جوړېږم او زه هم په سټیج راځم او څو خبرې به کوم له 20 کسه به مې خوښوي له 20 کسه به راله مینه راکوي یعنې الحمدلله زما رور چې کوم دی د دې 400 تحصیل تنګي دی چې کوم دی ړومبنی FEC کړی ده ړومبنی FEC کړی ده نن پارمی کې افسر دی زما رونه په واپډه کې دي ما چې کوم دی کله تعلیم کو دا 3 میاشتې چې به شوې نو ما به مزدورۍ کولې د جون عرض سخته مې تېره کړې ده خو نن درته دا وایم چې غورې پړه مې سارمان نشته څه خواهش مې نشته چې پیسه وي ګاډې وي دا وي نه خو د مشرانو مې قدر کړی دی د مور پلار مې خدمت کړی دی د مور پلار نه مې دوا اخیستې ده د بل مې عزت کړی دی نن په دغه سټیج باندې ما نو بچو دا ډېر قیمتي وخت دی دا وخت بیا نه راځي په تاسو باندې پلار دلته پیسې ورکوي ښه تاسو د استاد نه دا حق لرئ چې تپوس پرې وکړې هغه استاد دا حق لري چې تاله جواب درکړي استاد تربیت وکړي او تربیت نه زه پورې مطمئن په دې ما چې په دې سټیج باندې ما کومه ټیبلو بغیر کاغذ ما د دې بچیانو د تقریرونو وکتل بیا دا ګلالي وړوکی ماشوم یار دلته دا ماشوم را پاسېده هغه ماشوم چې کم تقریر وکړو هغې کې کم میسج ورکړه نو دا ډېرې مهمې خبرې دي
زما د دې سکول سره یوه رشته ده، یو ورورولي مې ده د دغه منیر روډ سره، نور حیات سره، محمد حیات سره. زما لایق چې تاسو ته څه تعاون وي، زه تاسو ته په نیمه شپه مازدیږم او دا داد در کوم او خراج تحسین پیش کوم. دا تاسو چې کومه خواري کړې ده، زه د ادارو نومونه نه علم، خو الحمدلله د 400 کې د ډېرو ادارو بنیاد زما په لاس ایښودی شوی دی او ډېرو ادارو ته چې کوم دی زه چیف ګیسټ ولیم. خو دلته کې چې زه په شکور پبلک سکول کې ما کوم ټیلنټ وکتل او د دې استادانو دا کومه خواري مو وکتله، دا ماشوم خو دلته کې جوړ شوی او تقریر یې کوو، نو دا د دې میډمانو او د دې استادانو چې کوم دی خواري وه. نو زه به د شکور خلکو ته خواست و چې ته خپل بچي لرې لېږې، رایوله دې عاجز ادارې ته په ډېر مناسب فیس باندې، په ډېر کم فیس باندې ستا بچي د الله پایې تعلیمي ادارې سره مقابلې جوګه جوړوي. دغه نصابي سرګرمۍ، دغه هم نصابي سرګرمۍ، دغه سپیچ نن موږ چېرته خور ته چې کوم دی مایک ونیسو، مایک کور کې به راته څه وایي، رور مې راته قاریږي، پلار مې راته قاریږي. دومره قابله ماشومه په کور بندیوانه. هغه ورځ ما د نظیب خان لالا د لوریانو نه انټرویو کوله، په کوم انداز کې چې هغوی خبرې وکړې، هم د دې شمالي اشتغل وي. دلته کې په دې علاقه کې افضل شاه خاموش یو خاندان دی، دلته کې سالار محمد شاهلي چې کوم دی نو یو خاندان دی، دلته کې ډېر غټ غټ خلکه پراته دي. خو دا شمالي اشنغر کې ورته دا برملا یم چې دلته چا اخبار هم نه پېژنده چې ما به په سیکل روړو، دلته چا میډیا هم نه پېژندله چې ما ولې په دورشل میډیا ورکړه. دا اعزاز الحمدلله په شمالي اشنغر کې ما حاصل دی چې کله دلبر ریډیو راغی د نن د 14 کاله مخکې دلته چې به کوم ظلمونه کېدل ما ته به یې کال وکړو، زه به ولې په سیکل او په موټر سیکل باندې کور ته حجرې ته راتلم. نن دا تبدیلی چې کومې راځي، دا خلک به د دې ځای نه تلل، دا کوم نومونه چې ما واخیستل دوی به 400 ته تلل، هلته به یې مینت زاري کوله. ما وله دا روټین جوړ کړ چې نن وله میډیا حجرې ته راځي، نن وله کور ته راځي، نن کور په کوڅه چې کومه د میډیا ده. نو زم یو عام بچي، یو غریب بچي په ټاټ باندې ما سبق ویلی دی، بچو دا خو د الله پاک په تاسو فضل دی چې ستاسو پلار هلته کې ټاټکې چلی، هلته خواري کوي، هلته مزدوري کوي. دلته کې د نوي بچي اسسټنټ کمشنر جوړیږي، دلته د سسکوري بچي لور چې کومه ده ججه جوړیږي. سبا تاسو هم دغه ځای ته رسېدی شئ او زه هغه پلار ته هم یم، هغه لور ته هم یم چې نن ججه ده چې په خپل پلار فخر وکړي، هغه زوی ته هم یم چې هغه نن اسسټنټ کمشنر دی چې په خپل پلار فخر وکړي. او تاسو دپاره پلار غوره ډېره زیاته خواري کوي، دا ډېر قیمتي وخت دی، تاسو له ډېر په مناسب او په کم فیس کې دا مقدر کړې ده. نو دا وخت دا به نه ضایع کوئ، دا به قیمتي کوئ، د دې خپل علاقې به نوم روښانه کوئ، دا به کله هم ځان ته نه ودروئ چې یاره زه غریب یم. او الحمدلله دې خلکو کې اوس شعور راغلی دی، دې کې پویه راغلی ده، دا ستاسو خواهش پوره شو. شکور پبلک سکول والا دومره ظالمان نه دي چې یاره تاسو په فیس باندې یا تاسو په بل څه باندې چې کوم دی نو تاسو پاتې راولي. یتیم او یسیر له پکې به بالکل دلته کې چې کوم دی پري تعلیم وي، دا به تې زما غوښتنه وي، په هغې باندې به زه پروګرام کوم. ټیلنټډ ماشوم چې کوم دی چې قابل دی، یو ماشوم چې دی نه ووت انشاءالله، نو دا اداره به چې کوم دا کامیابه ده، کامیابه وي، کامیابه به وي. نو دغه څو خبرې مې کولې، پړه مې ډېرې زیاتې خبرې چې درته وکړم، خو دا زه چې کومې خبرې ما وکړې چې زما ماضي ده دا ما د دې بچیانو دپاره وکړې، دا ما د دې خویندو دپاره وکړې چې زه ډېر د غریبې طبقې سره خو الحمدلله نن په زړه څه ارمان نه لرم. یو ارمان مې دی چې بیتنګي کې مې یتیمخانې له ځای اخیستی دی، زه یم چې دا جوړه شي، بس نور نه. یا هغه ټیم چې ما به د آیسکریمو ګاډي چلو، یا نن داسې ټیم دی چې زه څه یا دې د یو ادارې غټ افسر وي، یا دا وي، یا د ناظم وي، یا د نه نه نه، بس په دې کوم ځای چې یم الحمدلله کوم ځای ته چې ورسېدم خدای راله ډېر څه راکړل، ډېره مینه یې راکړه. نن په سوشل میډیا وګوره ټرینډ څه دی، علب خان شیرپو به څنګه بدنام کړو، په علب خان شیرپو پسې به څنګه خبرې کړو، په علب خان شیرپو به څنګه تور او بوختانونه ولګو. وجه څه ده او د دې شاته کوم عناصر دي او کوم لاسونه دي، هغه هم ټولې دنیا ته پته ده چې د هغې خلکو ګریوان ته زه رسېدلی. د ظالم او جابر خلاف مې برملا آواز پورته کړی دی، بیا به هم پورته کوم، بیا به هم پورته کوم، او نه تې یرس محسوسوم او نه تې ترغه محسوسوم، ولې چې ژوند د الله لاس کې دی. نو دغه شعر ویمه چې پرې کړې ښه ده دغه ژبه په چاړه د قصاب، حقه خبره
چې د زور مخکې کولی نشي. نو بچو دا وخت قیمتي کې د دې شکور پبلک سکول د دې ادارې نه او د استادان چې کوم دي ډېر نالج والے استادان دي، ډېر پوه استادان دي، د هغې پته د ماشوم د ټیلنټ نه ولګېدله د دوی نه پیدا ترلاسه کوي. انشاءالله زما ملاتړ چې کوم دی او به تاسو سره وختن په وختن وي. زه به بیا راځم، زه به دلته د خویندو سره هم خبرې کوم، زه به د دې ځای دا ټیلنټ چې کوم دی ټولې دنیا ته ښیم، خو د هغې نه مخکې دغې پلارانو ته ویم، دغه میاندو ته ویم چې دا پیغور ځان ته مه ودروئ چې لور دې په میډیا راله او لور دې چې کومه ده مخکې راله، دا به موږ پرچار کوو په دې علاقه کې او د دوی دا ټیلنټ چې کوم دی دا به دنیا ته ښایو. نو ستاسو ډېره زیاته مننه کوم، الله هم خوشحاله او باد ساته. وخت ډېر ضایع شو، خو دا ده چې وخت قیمتي و د دغه بچو دپاره چې د هغوی خواري او محنت چې کوم دی هغه مونږ وکته او زه هغه بچیانو له داد ورکومه. دغه شعر ویم چې ګوتې قلم کومې قلم شي، تور ته به تور، سپین ته به سپین لیکمه. ډېره مننه او د دې سټیج سیکرټري هم ډېره شکریه ادا کوم.